زما دپاره د یو ډېر غټ آنر خبره ده چې زه په خپل کلي په خپل علاقه کې خپل ماشومانو ته خپل مشرانو ته په دې سټیج ولاړ یم او موږ به دا خواهش یا په زړه کې یا په خوله اظهار کوو چې کاش زموږ سره اختیار وی چې موږ د خپل علاقې د خپلو خلکو له څه وکړی نو الله تعالی هغه موقع زموږ لاس ته راوستې ده. بهرحال هر ټایم هغه فریاد هم خوند نه کوي چې یاره حالات خراب دی او ماحول خراب دی او موږ ته په مرکز کې حکومت دی صوبه کې بل حکومت دی. انشاءالله موږ به خپل ایفرټس کوو. نن چې موږ په کومه موقع ولاړ یو زه ډېر زیات شکرګزار یم د پرنسپل صاحب د ایډمنسټریشن چې په داسې مینینګفل ایونټ کې هغو موږ انوایټ کړو، زموږ مشران انوایټ کړل، زموږ د پارټۍ ملګري ټول انوایټ کړل. نو دا زما دپاره زما د ملګرو دپاره ډېر غټ د اعزاز خبره ده. نو ونس اګین thank you for inviting me and my team for this meaningful event. نن پرایز ډسټریبیوشن سرمني ده، په هغې حوالې سره به خبره کوو. موږ به هم داسې ناست وو، اکثر به بیک بینچرز وو، ډېرو هلکانو به ایوارډز اخیستل، ټراپیز به یې اخیستل او موږ به هم داسې لاس پړکول. اکثر به داسې فیل شوه چې یاره بس دغه قابلان دا یو څو چهرې چې دي شاید چې دا د معاشرې کامیاب خلک وي او یا موږ مطلب دا دی چې ډېر شاته پاتې شو او کیدای شي چې موږ نه وروسته جوړ نه شي او ډېر څه کنفیوژن غوته کې صورتحال وي. خو داسې ګورئ نه ده. الله تعالی په هر انسان کې چې د دنیا ته رالیږلی دی په هغه کې خپل خپل خصوصیات دي. په هر انسان کې خپل خصوصیت دي. څوک به ډېر زیات ټیلنټډ وي په سبق کې، څوک به ډېر زیات کاینډ هارټډ وي، رحم دله خلک به وي، څوک به سوشل ورکر وي، څوک به یو ښه ډیزاینر وي، څوک به یو ښه پینټر وي او څوک به یو ښه مددګار وي د غریبانانو خلکو او څوک به مطلب مختلف فیلډز دي که نه. نو داسې نه ده ګوره چې دا کم ماشومان دلته کې پرایز دا ټراپیز دا وصولۍ دا اخلي نو دا باقي ماشومان چې دي نو بس دا غورځېدلی خلک شو، دا پاتې شو، دا شاته لاړو. دا ګوره بلکل داسې نه ده. تاسو څنګه چې زما رشاب سوري ما هیر شو د زموږ د وای ډي اے کم ملګري چې راغلي میلمانه چې راغلي هغو ته هم په خیر راغلی ویل او اپریشیټ کوم په داسې اقدام باندې چې زما خپل خواهش هم دا و چې یاره زموږ د سټوډنټس کاونسلینګ وشي. زموږ په خپله باندې زه تاسو ته خپل ووایم چې ما کله میټرک وکړو ما ته بلکل پته نه وه، آیډیا نه وه چې خدای پاکه چېرته لاړ شم څه وکړم. نه مشر و والد صاحب چې مې و هغه په بهر ملک کې و مزدورۍ ته تللی و. موږ په خپله دلته کې پرایویټ سکول کې خو خیر ما سبق ویلی و انټرنیشنل ایجوکیشن اکیډمي نه زه فارغه شوم خو بلکل آیډیا نه وه. مشران هم نو په فیملي کې چې یاره هغو نه تپوس وکړم چې کم طرف ته لاړ شو کم طرف ته لاړ نه شو څه کول غواړي څه نه میډیکل پکې څه دی. اوس خو ماشومان ماشاءالله په KG 1 2 3 کې چې نوم ورته څه آیډیا راغلي چې یاره کم طرف ته تلل دي. نو موږ ته بلکل داسې آیډیا نه وه. بیا فرسټ ایئر سیکنډ ایئر نو کاونسلینګ یو ډېر بهترین دا یو زموږ ښه ټیم دی او ښه سجیشن چې یاره دو یو MOU ساین کوي چې زموږ د ملګرو زموږ د سټوډنټس زموږ د ماشومانو ته یو آیډیا راشي د مخکې نه چې چېرته تلل دي او څه کول دي. نو ډېر به پکې دای چې هغه په سبق کې کمزوری
یا به هغه په یو سبجیکټ کې کمزوری، څوک به په میتھس کې کمزوری، څوک په بایولوجي کې کمزوری، څوک په کیمسټري کې کمزوری، څوک په سوشل سټډي کې په ټاپ وي. نو څه خو وي که نه، څوک یو فیلډ کې، څوک په بل فیلډ کې. یا به څوک ښه کاروباري مایند والا انسان وي، ښه بزنس به کوي. ټول خو به نوکر پیشه نه وي که نه، هر سړی به نوکر نه جوړېږي که نه، هر سړی به ډاکټر نه جوړېږي، هر سړی به انجینر نه جوړېږي، وکیل خو به نه جوړېږي. کاروبار به بیا څوک کوي په دې ملک کې. نو دا یو خو دا نقشه د ذهن نه وباسئ چې زه به صرف ډاکټر جوړېږم او صرف انجینر به جوړېږم. دنیا څیزونه دي، لویه دنیا ده د الله تعالی، هر شی به پکې کوو، خو مایوسه کېږو به نه او هارډ ورک به کوو. وایي که نه هارډ ورک نیور گوز انریوارډډ. څوک چې محنت کوي دا دلته کې چې چاته نن انعام میلاویږي د محنت کړی دی، د سحر وختي را پاڅېدلی دی، د شپې د لیټ ټایمه پورې ناست دی، د سټوډیوس دی، د کتاب ته ناست دی، د خپله ذمهواري پېژندلې ده چې زما په سر ذمهواري څه ده. ما یو نصیحت زموږ هغه نن سبا په ډېر ښه پوزیشن باندې دی، زما یو ټیچر و عبدالقهار صاحب تی نوم و، او نن سبا په دې انټلیجنس اداره کې په ډېر غټ عهده باندې ناست دی. هغه د پولیټیکل ساینس لیکچرر و زموږ په جانزیب کالج کې. هغه وی یاره چې څه کوئ کوئ هلکانو ته وي، صرف زما 3 خبرې یاد ساتئ. او هغه څیز زما ذهن ته بلکل په هغه ټایم باندې کلیک شو. دا 2 خبرې خو ډېرې مشهورې دي که نه، چې د مور و پلار عزت او د ټیچرز عزت، دا خو تقریبا چې کامن دي. 3مه اهمه خبره چې هغه وکړه چې خپله ذمهواري پېژندل، ریسپانسبلیټي پېژندل. لکه اوس تاسو سټوډنټس یئ که نه، تاسو خپل مور پلار څه کار له رالیږلي یئ، هغه ذمهواري وپېژنه چې زه راغلی څه کار له یم، زما په سر ډیوټي څه ده، زما ذمهداري څه ده. هغه ذمهداري وپېژنه چې زه سکول ته یې رالیږلی صرف دې خبرې له یم چې زه به سټډي کوم، زه به سبق ویم، او زه به مطلب په خپل کلاس کې ویجلنټ یخ ناست یم. دا زما ذمهواري ده، دې له مور پلار رالیږلی. د دې نه بعد که ته څه کوې کوه، ته کرکټ یې کوې، ته فوټبال یې کوې، ته نور څه ځان انټرټینمنټ کوې، کوئ. او دا ذمهداري د مرګه پورې ده. الله تعالی هم موږ د دنیا ته په څه ذمهدارۍ رالیږلي یو. هغه ذمهداري پېژندل دي، د ژوند مقصد پېژندل دي چې زه الله تعالی د دنیا ته څه مقصد له رالیږلی یم. هغه سرچ کوئ، کیوریس شئ، تجسس وکئ د هغې خبرې دپاره چې زه دنیا ته الله تعالی د کوم مقصد دپاره رالیږلی یم. هسې خو نه یو رالیږلي که نه، څه مقصد خو شته که نه. الله تعالی چې موږ د دنیا ته رالیږلي یو، د څه مقصد دی، هغه مقصد په لټون کې ګرځئ، نور به هر څه کېږي انشاءالله. ریسټ به نه کوو، فایټ به کوو، سټرګل به کوو. لایف از ا نیم آف سټرګل، جدوجهد. آرام به په قبر کې کوو. دنیا د آرام ځای نه دی. په دنیا کې به سټرګل کوو، جدوجهد به کوو، کوشش به کوو، فیل کېږو به، بیا به راپاسو، بیا به فیل کېږو، بیا به راپاسو. رکاوټې به راځي، رکاوټې به ختموو. په پازیټیو سوچ باندې به ځو، مثبت کردار به ادا کوو. په دې معاشره کې به یو ښه رول پلی کوو. د دې دپاره موږ دې دنیا ته راغلي یو چې موږ مددګار شو، د خلکو مدد وکړو، د الله په ځمکه باندې انصاف قایم کړو، د انصاف دپاره اواز قوت کړو. دا به کوو که نه انشاءالله. نو تاسو ته مخې ته ډېر غټ فایټ دی او جدوجهد دی، کوشش دی، هغه به کوئ. موږ ته به هم دا سکول، موږ به یو خدای پاکه چې سهار ځو چې دا سکول نه وی نو دا یي، خو دا انجای کوي، مړه دا لایف هم انجای کوي. نور ګوره سشتي نه که تاسو وایئ چې سکول لسم پاس کړو، بیا خو مزید یو، بیا خو دا اولنو کورسو کې چې ناست دي دوی په مزو کې دي، په هر چا خپله سټډي ته لوی غمونه ګوره پراته دي په دنیا کې. نو انجای کوي، دا دور هم انجای کوي، دا سټوډنټ لایف هم انجای کوي، بیا به مخې ته ځئ هغه هم انجای کوي، او د دې ژوند نه مزه اخلئ. دا څومره ژوند چې دی د دې نه مزه اخلئ. ځان بور کوئ مه، ښه کتاب ګورئ، ښه سټډي کوئ، لایبرري ګورئ. څه چې زموږ ذمهواري ده اوس په موږ هغه ذمهواري پوره کوو.
ستاسو دغه ذمہواري ده و زما څه ذمہداري ده ما تاسو ته ووایي چې هر انسان باندې خپله ذمہداري ده ما له ستاسو مشرانو ووټ راکړی دی ووټ د څه دپاره راکړی چې ته به موږ له زموږ د حقوقو دپاره اواز کړتی په اسمبلی کې ته به موږ له زموږ حق راوړې ته به په دې ملک کې د هغې لیډر سره ودرېږې څوک چې د انصاف اواز کوي د هغې دپاره نور پکې هم داسې ډېر شی خبرې دي خو به هر حال زما دپاره زما دغه ذمہواري ده ستاسو په پارټ باندې زما څه ذمہواري ده چې تاسو ته څنګه چې پرنسپل صاحب وي تاسو ته ښکلی لیب جوړ کړم تاسو ته پکې لیپټاپس ولګو تاسو ته دلته کې بیسک فیسلیټیز راوړو تاسو ته سولرایزیشن کړو تاسو ته چیرز درکړو که تاسو په کمرو کې تنګ ناست یې تاسو ته ایډیشنل رومز جوړ کړو دا زموږ ذمہداري ده نو زه به خپله ذمہداري کوم تاسو به خپله ذمہداري کوئ په دې عمل دی